زما نوم حکم خان دی او شفقت در تحصیل سره تعلق ساتم ضلع چارسدې سره او سبحان خور کې دا ام آر شوروم دی زمونږ یاره کم از کم 200 کارخانې دا ټول د ماربلو دي بعضې کارخانه پکې نیمه پکې د پیپونو شته بله مختلفه او نور ټول ماربل سټیټ دی یاره دا خو د بونیر نه هم دلته کاڼی راځي د ماسیرې نه هم راځي ګرینایټ راځي او دا ټول د مومن ایجنسۍ نه راځي زیارت نه راځي تورخوا نه راځي او دغه شان مطلب د ګمبتي نه راځي د شین کمر نه کیمور نه ټول کاڼي د مومن ایجنسۍ نه بلکې د ماسیرې نه هم راځي د چتال او ګلګت نه هم راځي دلته کاڼي یاره تقریبا دا د دنیا کونې کونې ته ځي هغې کې خپلې خپلې کوالټۍ دي په زرګونو کوالټۍ پکې دي د وایټ نه واله د بادل نه واله وایټ پورې پکې دي سپرین وایټ پورې او د دنیا هر یو ځای ته دا روان دي په غټه سطح باندې شروع دي دې نه ډېرې سپلای کېږي پنجاب خو ټول دی او بیا مطلب دی بهر ملکونو دوبۍ ته سعودي ته او بلکې چاینا ته ډېر روان دي غټ غټ کاڼي هم روان دي او ماربل هم روان دي یاره کم از کم مونږ خو تقریبا 15-16 سال نه دی خوا لګیو کاروبار یاره مخکې روزګار خو مطلب هغه ښکاره خبره چې مخکې روزګار کې لږه مزدوري وه او نن سبا د بیلونو سره د تیلو ګرانو سره مهنګایۍ سره مطلب دی چې په کار باندې ډېر اثر پرېوته ځکه چې تیل دومره ګران شو کرانې مونږ باندې ډبل شوي او بیلونه دومره زیات شو چې مخکې 20 روپۍ نوټ راته اوس 60 روپۍ نوټ تاسو په خپله سي کې چې راغی نو دغه سره زمونږ بالکل انکم بیخي ختم شو کمایي ختمه شوه بس دومره ده چې اوس مونږ صرف هغه سر اچولی دی دومره پیسې هم بندي کړي چې بالفرض که دا کار مونږ پرېږدو زمونږ نه هغه پیسې خرابېږي د دې وجې نه مطلب مونږ صرف خپل ژوند تېرو او دا مزدوران پکې صرف په روزګار دي د دغې وجې نه ځان په روزګار کړی دی نور دوی کې ګټې مټې ختمې شوې نه چې د هغوی نه هم برایټ سي بای مونږ خو انډسټري ایریا د کمرشل یونټ دا یونټ ډېر سیوا دی او بلکې بجلي هم نه صحیح نه راکوي تقریبا بعضې وخت کې داسې چې ورځ کې له سره بجلي هم نه وي 4 او 5 ګنټې 24 ګنټې بجلي نه وي او که زه بجلي بیا هم مزدور ته خو سهولیت دی زمونږ ته هم شي د بجلۍ هم دغه مسله ده بلکې ټکسونه مونږ باندې ډېر زیات دي کال ته کاڼي ته وګورئ کاڼي باندې ټکس ته کرایانې زیاتې شوې تربل شوې که دلته وګورئ مطلب دا دی چې په بجلۍ باندې ټکس زیات راغی د دغې وجې نه مونږ ته ډېر مطلب مشکل ده نو بس دغه خو تاسو ته مخکې مو وویل چې روزګار باندې ډېر زیات اثر پرېوته خلکو کروڑو روپۍ بندي کړي دي او صرف دې ته ناست دی هغه خبره خپل پوزکي ته ناست دي اوس که کار پرېږدي د هغه پنجاب کې یا مخکې بهر ملکونو چې کومې پیسې بندي دي هغه خرابېږي او که بالبرس که کار کوي نو دلته پکې تاوان دی نقصان دی پکې ځکه چېرته ورته مهنګایي شوه یو په تربل شو مخکې 20,000 روپۍ بل راځي او 60,000 روپۍ بل راځي بالفرض که 4 لاک 5 لاک 30 او 31 لاک په یو کارخانې باندې بل را روان دی د دغې وجې نه مطلب مونږ هم پریشانه مزدوران هم پریشانه کاروبار هم ولاړ دی هر څه مطلب په ټغه باندې ډېرې تقریبا نیمې پټرۍ نه ودرېږي او داسې پټرۍ نه ودرېږي چې هغوی کرې هم نشي برداشت کولی او هغه کرې هم په هغوی باندې جمع ده د هغې د وجې نه مطلب هغوی فکټري ودرولې چې یاره مونږ نقصان کې مونږ څه دپاره کوو بس هغه هر څه بند کړل او ډېر بعضې داسې کسان دي چې هغوی بل کار نشته بل روزګار نشته بې روزګار د هغوی د مجبورۍ د وجې نه مطلب دا کار نشي پرېښودی او نه پرېږدي او مزدوران هم مطلب متاثره شو هغوی بې روزګاره شو او هغوی مطلب داسې شو چې دغلته بس غلا ته به روځي اخره کې به دغه به شي نو ځکه چې په زرګونو مزدوران په دې کې په کار دي کسان په کار دي که هغوی د دې مزدورانو او دغه نه مطلب خو حکومت دا شی کنټرول نه کړو همدغه ښکاره خبره چې غلاګانو او نشو ته ماشو ته به راشي او ټول خلک به بېروزګاره شي ډېر اثر پرې پرېوت یو سړی ځان له وړه نشي پیدا کولی یو سړی ځان نه د خوراک سامان نشي اخیستی نو ماربل به په کور کې څه ولګوي یو سړي ته بچي نار ناست دي او هغه مطلب بچي ورته جاړي نو په کور کې ماربل څنګه ولګوي هغه خو د مستۍ شی دی که نه د شو شا شی دی مطلب یو دغه دی او یو سړي ته بچي جاړي د ولګي نه هغه ماربل باندې څه کوي د دغې د وجې نه مطلب دی زموږ په ماربل باندې ډېر اثر پرېوت دی مخکې به چې دلته مونږ ساړه کې مال پروت و لږ به پروت و اوس راځي او دلته پروت یو مطلب دغه کېږي هلته خو ټولی نه شو مزدوران هم نه غواړي د لرې مزدوران مونږ سره کار کوي هغوی خو پراګرس وباسي چې زموږ پراګرس زیات شي اوس دلته وځي نه بس مونږ هم پسوي مزدوران هم پسوي مطالبات دا ده چې یاره د دې لپاره کم از کم څه مخنیوی خو وکړي که نه مطلب د عوامو ته لږ وګوري د مزدورانو ته وګوري غریبۍ هغوی ته خو د څه پته نه لګي هغوی خو په مزو چرچو کې هلته غریب مطلب نارې چغې وکړي د نارې نه او بچي ورته نار دي او یو څیز مطلب داسې طرف ته روان دی چې هغه سوچ هم د هغې نشو کولی د دغې دپاره انشاءالله زمونږ مطلب دا سوال دی ښه پکار دی چې دا انډسټري ایریا د دې ته مطلب سهولیت ورکړی وی تاڼۍ ورکړی وی اسپتال یې ورکړی وی کالونۍ ورکړی وی سکول یې ورکړی وی کالج یې ورکړی وی یو سیول کوارټر یې ورکړی وی داسې هر یو سهولیت دا زموږ روډونه دا زموږ ستنې بیا وګوره د دې نه تقریبا وابې ته 20 کروڑ 30 کروڑ لکه ریکوري ده او دا اوسه پورې زموږ د لارو ته وګوره نو دغه لارې ختمې شو نو دا مطلب ستنې مونږ ته تارونه که ټرانسفارمر زموږ اوسېږي دا مونږ په خپله خرچه جوړو
دم را نه جوړو او حالانکه یو روپۍ موږ سره رعایت نه کوي. نو دغه لپاره مطلب موږ حکومت ته دا سوال کوو چې کم از کم لږ انصاف وکړي، لږ موږ ته وګوره، خیر د خپل عوامو ته وګورئ. زما نوم اسد جان دی او موږ ډېری شب قدر چارسدې تحصیل سره دغه لرو او دې وخت کې سهار موږ راشو دې مزدورۍ ته. د وخت مطابق دونه ګراني ده چې زموږ په دې کار نه کېږي او هر شی ګران دی. که داسې ډیزل وګورې، بجلي وګورې، دونه په مشکلات یې جوړ کړی دی چې ټول روزګار ورته ولاړ دی. کم روزګار والا بیا ټول په مشکلات کې دي، هغوی سره په موږ دونه اثر پرېوتی دی چې روزګار موږ ته نه میلاویږي. داسې خلک شته چې د هغې تور سرې خیر پسې ګرځي. دا څنګه پاکستان دی؟ دا څنګه حکومت دی؟ که ملا راشي هغه هم د خپل دغه دپاره د اسلام څه غم ورسره نشته، د غریبو خلکو څه غم ورسره نشته دی، صرف د کورسۍ په غم کې دي. خلک یې دونه پریشانۍ سره مخ کړي دي چې هېڅ ګزران د خلکو نه کېږي. دا د صوبان شب قدر کې د ماربلو کارخانې دي، غټ سټیټ دی، په دې کې په سوونو کارخانې دي خو ټولې ودرېدې په دغه وجه چې بجلي ډېره ګرانه شوه، ډیزل ګران شول. څوک چې روزګار کول واله دي هغوی ته ګاډو واله غاړه نه ږدي، ځکه ورته نه ږدي که یو سړي په 1 کروڑ روپۍ لارۍ اخیستې ده، هغه ته دا پنجاب کراچۍ لاهوره پورې ډیزل نه بچ کېږي. دونه پیسې کرایې وړي چې صرف په تګ راتګ پرې کوي. پریشاني ورته ډېره ده، نو ګاډي نه راځي، روزګار ټول جام دی. که دغسې وګورئ غریبانان خلک دا یا خاوندانو تور سر یې راووتې ودرېږي 10 روپۍ راکړه. دا څنګه زندګي ده؟ دا څنګه پاکستان دی؟ دې صاحبه ډېر غټ مزدوران په روزګار دی، دلته غوټ 3-4 زره تنان کار کوي. دا ټول د کار نه همداسې کېناستل، ولې چې د کارخانو والا روزګار مخکې د بجلۍ په وجه نشي چلولی. ډېر سخت ظلم دی حکومت راغشتی، دوی صرف د خپلې کورسۍ په شوق کې دي، د عوامو ورسه هېڅ څه غم نشته. هر سړی په دې کې دی چې ما پر خپل جیبو ټومبلې او بل دې غرق شي. نه ورته د آخرت فکر شته، نه ورته د غریبو خلکو فکر شته. مخکې به چې موږ 1500 روپۍ وګټلې په هغې به زموږ ښه ګزاره کېده. اوس که موږ 2000 روپۍ وګټو نو 2 شینه پرې نه شو وړی، یا پرې ګوتۍ غوړي والو یا پرې کیلو 2 دال کرخه والو. مخکې سهار لکه زموږ کار ونه لګېد، موږ دغه رنګ پریشانه ناست یو. د چا د بچو خپو کې چپړې نه وي، د چا جامې نشته. ښه خلک د حیا د پاسه راپاڅېدل، د حیا خلکو سوال ته کېناستل. دا د دې خلکو په وجه چې دوی سره صرف د خپلو ځان فکر دی، د پاکستان د ملک څه فکر ورسره نشته دی. څونه چې غټان خلک پرې ښه خوشحاله دي، څوک چیني راوړي په ټریلو، څوک غوړي راوړي، هغه د دغه دپاره پټ کړي، ویل نشته دی. مونږ ته ډېر په سخته ژوند تېروو، په سخته راته شی میلاوېږي. که یو ځای ته لاړ شو، که بچو باندې تعلیم کوه مونږ نه پاتې دی، نه شو پرې کولی، ولې چې دلته میاز یو، نار یو، هېڅ څه وس هم نه کېږي. که هسپتال ته لاړ شو مشکلات ډېر یو شان زمونږ ګزران نه کېږي، سخت دی. دا ورته پېښ داسې شي چې بل دې خواته هر شی زیاتېږي، او داسې نه چې پکې میاشت تېر شي یا پکې کال تېر شي یا پکې، خو بس چې نن سبا شي سهار له تېل دونه ګران شول، بیا چې مونږ ګاډي ته خېږو مونږ نه نو ټولې جګړې دي. خلک ګاډو والا تنګوي چې تاسو مونږ نه کاري زیاتالی، هغوی سره هم داسې گنجایش نه کېږي، نه څه کور کې جوړوي نه دغه. که پمپونو والا دي هغوی ته حکومت ګران ورکوي، هغوی یې دلته ګران خرڅوي. د دغې په وجه زمونږ د ټولو خلکو ګزران ډېر سخت شوی دی.